إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. صدق الله العظيم. دا عتبہ د ربیعه زوی او ولید زوی د مغیره دا دواړه رالل او نبی علیه الصلاة والسلام سره کېناسته او ورته ویلي که د زنانو ضرورت دي لږ رامخکې شي نو وړو ته به شاته ځای وشینځو. تاسو د وړو په ځای کې نه واړه به کوم ځای کې کښېني. دا که د مال ضرورت دي موږ به تاله مال را جمع کړو. که د زنانو شوق دي نو موږ به تا لپاره زنانه پیدا کړو. نو عتبه ورته ویل چې زه به دله لور درکړم او بې مهره به تا ته درولېږم. او ولید زوی د مغیره ورته وویلې چې څومره مال دې په کار یې ته وې بس نو دونه مال به دله درکړم، دونه مال به زه تا ته درکړم. نو قرآن کریم کې الله پیغمبر ته تسلی ورکوي او ورته وایي چې د دې رذیلانو بېدینو مجرمانو مشرکانو په لمسه کې چرته رانشي. دا تاله د خپل نهج نه اړول غواړي. انا نحنو نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یقینا منګه نازل کړی دی په تا باندې قرآن تنزیلا، یعنی معنا په آرام آرام سره. د تنزیل باب تفعیل دی او د خاصه چې منګه په صرف کې به طالبانو ته ښودلی نو هغه تدریج دی. نو قرآن کریم تنزیل دی یعنی دا په آرام آرام او دفتن دفتن په 30 کاله کې جناب محمد رسول الله ته برابر شوی دی. د قرآن په باره کې انزال هم راځي او تنزیل هم راځي او د هغې تطبیق هم داسې دی چې د لوح محفوظ نه اسماني دنیا ته چې هلته یو کور دی بیت العزت ورته وایي، هغې ته په یو شپه باندې په یو ځل نازل شوی دی. نو تنزیل هم دی، دا انزال هم دی. او چونکې بیا د بیت العزت نه پیغمبر خدا ته د وخت د مناسبت او د خلکو د زده کولو او کافرانو باندې ټیم په ټیم باندې د هغې نوي نوي لوستل دا به په 30 کاله کې شوي دي. فاصبر لحکم ربک، پس صبر کوه فیصلې د خپل رب ته. که ته د دې باوجود دوی برابر نشو، سم نشو، د دوی اصلاح نشوه، نو ته صبر کوه فیصلې د خپل پروردګار ته. بې صبري به نه کوي. ولا تطع منه آثما، او مه منه ته منهم د دې کفارو مشرکانو نه آثمن د هغه ډېر لوی ګناهګار چې کوم د ګناهونو او په خواهشاتو نفسانیو کې ډوب دی او په خپلو ګناهونو کې غرق دی، د هغه نه ځان ساته. او کفورا، او دارنګې د دې کې د هغه ډېر لوی ناشکر او لوی کافر نه هم د هغه تابعداري ګورې هم ونه کړي. نو دا معنا دا نه ده چې ګینې ته یا د غټ ګناهګار یا د غټ ناشکر مه منه، یا د یو مه منه یا د بل نه، د دواړو مه منه. دا مشهوره خبره ده چې جالس الحسنه او ابن سیرین ته چې کله علم زده کوې نو دا دوه مشهور محدثین دي، دی کې یو کس سره کښېنه، دا معنا نه ده یعنی دواړو سره کښېنه، هغه نه هم حدیث زده کوه او د ده نه هم حدیث زده کوه. او بیا الله ورته وفرمایل د تسلی بستا په دې راځي چې واذکر اسم ربک بکرة واصیلا، یادوه نوم د خپل پروردګار بکرتن په وخت سبا کې و اصیل او په وخت بیګا کې.
دا کنایه د همیشګرت نه، یعنی همیشه الله رب العزت ته یادوه، همیشه هر وخت ستا ژبه د الله په ذکر باندې لوندی. او د الله ذکر یوازې سبحان الله سبحان الله نه دی، د الله ذکر دا دی چې د ژوند په هر اړخ کې تا ته الله یادي. که دکان کې ناست یو تله راوالې نوم درته الله یاد دی، او که پټي کې د کوداله راواګېسته او د ګاونډي د پولې خواله راغلې نوم دلته ورته الله یادي. یعنی معنا دا ده چې تا ته به الله د ژوند په هر اړخ کې به یادي. ومن اللیل فاسجد له، او د شپې نه سجده کوه الله ته. نو ذکر د سجدې دی او مراد کې نه مونځ دی. نو که د دې نه د ماښام او د ماسپښین مونځ اراده شي، بلکې دواړه هم ته اراده کېدی شي چې د ماسپښین او د ماښام مونځ هم فسجد له، او دارنګې چې کومه دی ومن اللیل فسجد له، او دارنګې تهجد ته مرادې دی شي. او وسبحوا لیلا طویلا، بیا د دې ترجمه به دا وي چې د هغې نه دغه دواړه مراد شي چې پاکي بیانوه د خپل رب اوږده شپه، یعنې تهجد په شکل کې هم ته الله یادولی شي، او په کټ کې پروت یې او په ډډه باندې واوړې د الله تعالی تسبیح او تحلیل وکړه بیا چې خوب دله رارغېسته به وده شي. او دا د خوب دپاره زبردسته وظیفه هم ده چې خوب نه درځي، ذکر شروع کا بس چې یو چپه دې وکړه پخپله به تاله خوب به راشي. او دا هم ترجمه ده چې فسجد له نه مراد چې کومه دی نو هغه د ماسپښین او د ماښام مونځ شو، او وسبحوا لیلا طویلا مراد د تهجد مونځ شو. ان هؤلاء دا نبی علیہ السلام ته په منځ کې تسلی وه. بیا د کفارو د حالت هغه شرح او وضاحت قرآن شروع کوي او وایي ان هؤلاء یقینا دا مشرکان، دا کافران، دا بد عمل او بد چلنه خلق یحبون العاجله، مینه کوي د دنیا سره، د دنیا سره مینه کوي. عاجله دنیا ته وایي، عاجله دې ته وایي په تلوار چې کوم شی ملاویږي، یعنې نقد چې څه ته وایي. نو مینه کوي دا مشرکان د دنیا سره، یعنی دنیا له ترجیح ورکړې ده په آخرت باندې. ویذرون وراءهم یوما ثقیلا، او پریدي دوی وراءهم، ورا داسې لفظ دی چې دا مخې ته هم وایي او شاته هم وایي، امام هم ترجمه ده او خلف هم ترجمه ده، دلته معنا امام دی. نو معنا دا شوه ویذرون، او پریدي وراءهم مخې خپلې ته چې دوی ته مخکې را روانه ده یومن ثقیلا، هغه ورځ درنه. څومره درنه ده؟ نو ثقلت فی السماوات والارض، قرآن کې الله بل ځای وایي اسمانونو او ځمکو باندې به درنه. معنا هلته مفسرین دا کوي چې په اهل السما او په اهل الارض باندې به درنه، د حول او هیبت او د یرې او د ځانلوالي په وجه باندې به انتهایی درنه ورځي. نحنو خلقناهم وشددنا اسرهم، یقینا منگ پیدا کړي دي دوی لرا، دا کفار نه دي، دا منگ پیدا کړي. وشددنا اسرهم، مضبوط کړي دي منګه، هغه مضبوط کړي دي منګه هغه وجود د دوی لرا. دا اسرهم اصل کې معنا دا ده چې دوی دا بندونه منګه کلک کړي دي، په پلو باندې پټې چې ورته ویلې کېږي، او پرګونو باندې د انسان دا جوړونه، د انسان دا بندونه دا منګ کلک کړي دي. وإذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا، کله چې زمونږ خوښه شي بدلنا امثالهم، یو ترجمه دا ده بدلنا امثالهم، بدل بکو منګه، بدل کې براوړو منګه امثالهم د دوی غوندې خلق، تبدیلا بدلولو. معنا دا ده چې که منګه وغواړو نو دا خلق به د مخ د ځمکې نه به هټاو کو، او د دې په ځای باندې به په ځمکه کې داسې خلق راولو چې هغه به د الله انتهایی تابعدار او د الله وفادار وي. دا هم زمونږ په لاس کې د الله وي. او دا یې معنا ده چې دوی دې نه انکار کوي چې څنګه به الله موږ دوباره ژوندي کړي. ومن یحیی العظام وهی رمیم. نو الله وایي وإذا شئنا بدلنا امثالهم، که زمونږه خوښه شي بدل بکو مونږه
امثالهم مثالونه دوی تبدیلا بدلول یعنی معنا دا ده که موږ غواړو دوباره به دا کسې ژوندي کړو لکه څنګه چې اوس هم ژوندي کړي دي. ان هذه تذکره یقینا دا آیاتونه د قرآن یا دا ټول قرآن تذکرة وعظ او نصیحت دی. د قرآن یو ترجمه دا هم د قرآن تعریف دا هم دی چې کتاب الوعظ والنصیحه. قرآن څنګه کتاب دی؟ مل قرآن کتاب الوعظ والنصیحه، دا د وعظ او د نصیحت کتاب دی. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، پس چا چې خوښه شي ونیسي خپل رب ته لار، خپل پروردګار ته د لار ونیسي. دا یاد ساتئ چې د بنده مشیت د الله د مشیت تابع دی او د انسان اراده د الله د ارادې تابع ده. که انسان شل ځله ارادې کوي خو چې الله نه کړي د اراده د کار نه ده. دا یو سړي داسې ویلي دي چې عرفت ربي بفسح العزائم، خپل رب پیژندلی دی چې د مخلوق ارادې څنګه مسکوي او خرابوي او ختموي. وی تقدیر همیشه په تدبیر پورې خندا کړې ده. د الله تقدیر دی دا تدبیرونو پورې خاندي. وما تشاءون الا ان یشاء الله، او ستاسو نه اراده کیږي، ستاسو نه خوښیږي الا یشاء الله مگر چې د الله اراده او خوښه وشي. ان الله کان علیما حکیما، یقینا دی الله پویا، الله پرې پوه دی چې کم سړی د هدایت مستحق دی، کم سړی د هدایت اهل دی، اگر هدایت ورکی او په دې پوه دی چې کم سړی مستحق د ضلالت دی، د گمراهی دی، نو هغه ته هغه اسباب او لارې آسانی کی. نو دا څنګه چل دی چې هغه ته د گمراهی لارې آسانی؟ حکیما، الله حکیم دی او فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت. د فعل حکیم اس کار د حکمت نه خالی نه دی، کوم د الله حکمتونه دي. ما تاسو پوه کړي یی چې یو جزئی اراده، یو جزئی اختیار الله بنده له ورکړی دی او دغه منات او مدار د تکلف دی. د دغې په وجه باندې الله بنده نیسي او پریدي، دغه جزئی ارادې او د جزئی اختیار په وجه باندې. چې نیکۍ طرف ته را متوجه کړي نو بس کامیاب شوي، الله دې تعاون کوي، او که بدۍ طرف ته په خپل طرف ځي نو الله دې نه رامنې کوي. دا بله خبره ده چې الله تعالی په درست لار باندې پتلو خوشحاله دی او په غلط لار باندې پتلو باندې خفه دی. د درست لار سر جنت ته رسېدلی دی او د ناکار او کږو وږو لارو سر جهنم ته رسېدلی دی. یدخل من یشاء فی رحمته، دننه کوي الله هغه چا ته چې خوښې شي په خپله مهربانۍ کې، خپله مهربانۍ کې ډوب کړي. والظالمین عد لهم عذابا الیما، او ظالمان مشرکان او کافران او بد عمل خلق تیار کړی دی الله دوی لپاره عذاب درناک. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دعا وکړئ الله موږ قرآن په اسرارو لطائفو ترجمو باریکو باندې پوه کړي. دې سره سره الله موږ لپاره د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي. څوک دې له کار کوي کامیابي کې، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، که بدقسمت یې تباهي کړي. الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي، خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب